انسان د زندګۍ نه چول دا صرف دوه شی نه دي، یو مرګ دی او یو قبر دی. چې کله انسان په دنیا کې نیک اعمال کړي، په دنیا کې ښه اعمال کړي، نو قبر ته چې کله دی لاړ شي نو دی به قبر هم ته مرحبا وایي، هغه ځمکه هم ته مرحبا وایي، دغه رنګې فرشتې حورې جنتونه ټولو ته مرحبا وایي. خو چې کله دې بد اعمال کوي نو چې کله په قبر کې ګیر نو په قبر نه د عذابونه شروع شي، هغه ځمکه هم پرې راتنګه شي او قبر نور عذابونه هم پرې راشي. دا د انسان د زندګۍ خلاصه ده. نو ګوره چې په دنیا کې سړی نیک اعمال کړي، ښه زندګي یې تېره کړي، نو چې کله دې قبر ته ورشي نو قبر د ده د کفن حفاظت هم کوي، قبر در جسد حفاظت هم کوي، قبر د ده د خپې د نوک نه راواله د سر د یخته پورې تمام اندامونو حفاظت به دا قبر کوي. تاسو وګورئ په خپله باندې دا کس مړ دی، 3 کاله په قبر کې شوي دي، 3 کاله په قبر کې شوي دي، کفن هم هغه شانتې روغ دی، جسد هم هغه شانتې روغ پروت دی. ګوره دا په دنیا کې الله رب العزت دې خلکو ته ښیي، د قیامت په ورځ باندې هم د دې خلکو به مزي. نو بیا انسان ولې په دنیا کې نیک اعمال نه کوي؟ ډېر خلک داسې تېر شوی دی چې چا څه د قبر غم په دنیا کې، نو بیا قبر ته چې کله راشي بیا دغه شانتې روغ او جوړ پروت دي، خرابېږي نه. حضرت حباب بن ارت رضی الله تعالی عنه چې کله دی مسلمان شه نو 8 نمبر یا 9 نمبر یا 8 نمبر مسلمان دی. ده دومره کم مسلمانانو دغه وخت کې 6 یا 5 دی په 8 یا 9 نمبر مسلمان شه، ایمان په الله باندې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې ومانه چې او ته د الله رب العزت پیغمبر او رسول یې، د ایمان راوړ. د باندې ډېرې زیاتې سختې مکې کفار چې کوم وو هغه یې پې تېرې کړې وې، انتهایي ظلم، جبر، بربریت دا به څه دغه کاوه، ډېرې زیاتې سختې پې تېرې کړې وې. کله چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور رالی نو حضرت عمر فاروق ته تپوس وکړه، وایي تا د دین د اسلام دپاره څومره سختې تېرې کړې دي؟ نو حضرت حباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل، وایي زه به ته څه ویمه، خو راشه دا مړه مې وګوره. چې کله عمر صاحب رالی د مړه نه ولې کمیس کپړه اوچته کړه نو حضرت حباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ په مړه کې صرف هډوکي وو، غوښه واز دا داتې ختم شوي وو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل دا خو ډېره عجیب خبره ده چې انسان ظاهر باندې بالکل ټیک ښکاري او مړه نه یې غوښه نشته، وازده نشته، صرف هډوکي پاتې شوي. بیا تپوس وکړه وایي دا څنګه؟ نو حضرت حباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل، وایي کله چې منګه ما ایمان راوړ نو دې مکې مشرکانو، دې مکې کفارو دې به اور بل که، هغه نه به سرکروټې ګرمې ګرمې سرکروټې دا به ترې جوړې شوې، نو بیا به موږ په دې باندې الټه راښکلو. خو چې کله به یې موږ راښکلو نو زموږ د مړه د وازدو د وجې نه، زموږ د مړه د غوښې د وجې نه به هغه سرکروټې لا مړې شوې. نو دومره سختې به موږ تېرې کړې دي. بیا به یې ژړل چې هسې نه چې موږ د دین اسلام دپاره دومره سختې تېرې کړې دي، هسې نه چې الله رب العزت موږ لا په دنیا کې بدله راکړي. ځکه په هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې ډېرې زیاتې فتوحات وشو، نو خفه به هسې نه چې الله رب العزت موږ له په دنیا کې خپله بدله راکړي. نو ګوره دغه خلک دی چې کله مړ شه نو کوپه کې د قبرو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل په خپله طبع باندې اسلام قبول که، چا پې زور نه وکړی، په خپله طبع باندې اسلام قبول که، بیا په خپله طبع باندې په خپل خواهش باندې په دین اسلام کې ډېر انتهایي عظیمې سختې برداشت کړي، د هغې نه وروسته مړ شه. وایي دا هغه کس دی چې د قبر غم به ورسره ډېر ورسه و. نو ګوره دا خبره ته په دې پسې کوم چې چا څه د قبر غم ورسوي، نو الله رب العزت بیا داسې